اوریدونکو او د سونو پښتونخوا د فیسبوک او یوټیوب په پاڼه باندې زموږ پروګرام با خبره پښتونخوا کتونکو تاسو ته د پیښور سټوډیو نه تاسو قربه محمود جان بابر یو ځل بیا هرکلی وي. تاسو ته معلومه ده چې زموږ پروګرام د روانو چارو وي. په روانو چارو مطلب دا وي چې ګیر چاپېره سره باندې موږ په هغې باندې خبره وکړو. زموږ تاسو ته که یاد وي نو د یو 18 ورځې وشوې په پاکستان کې سیاسي ګرماګرمي دومره زیاته شوې وه او بیا د هغې نه پس پکې داسې کارونه هم وشو چې موږ ټول په هغې باندې ډېر زیات خفه وو او موږ وکته چې د تاوتریخوالی دومره زیات شو چې د هغه د برداشت نه زیات بهر شو. نو موږ داسې واقعات هم وکته چې کوم زما په خیال باندې نو کتل پکار او دې وخت کې د پاکستان هر طبقې سره تعلق لرونکي خلک دا مني چې دا سیاسي تنوع دې حد ته نو رسېدل پکار دومره نو پکار چې زمونږ د فخر چې کوم ځای نو زمونږ د تاریخ سره تړلي چې کوم ځای نو په هغې باندې ګزار شوی او هغه خراب شوی او دا نه صرف هغه خلک چې چا دا ارسه کتلی دي هغه دې ته بد وي بلکې چې چا کړي دي که هغې نه پوهه کې شوي او که ناپوهه کې شوي نن د هغې بیانونه هم را روان دي او د هغې خبرونه هم را روان دي چې دا بد شوي دي او هغې پخپله هم په هغې باندې ستومانتیا ښه لګیا دي او وایي چې دا مونږ په دې باندې ستومان یو دا ښه کار نه دی شوی. نو مونږ د پاکستان دا سیاست ولې داسې یو ځای ته ورسېدو چې زمونږ ژوندونه چې کوم دي نو د هغې نه اوس نیغ په نیغه متاثره کېږي. زموږ ماشومان هم په هغې باندې اوس پوهېږي چې دا څه زیات دی، دا ګرمي زیاته ده، دا ټمپریچر زیات دی، سیاسي ټمپریچر دومره نو پکار ځکه چې دا زموږ د برداشت نه بار دی او بعضې وخت کې مونږ ته که مونږ مریضان یو که مونږ ته د یو شي ضرورت وي نو مونږ ته د یو ستن ضرورت وي چې انجکشن دې راته ولګي. خو کله کله یو ډاکټر راته د بدقسمتۍ نه یا د ناپوهۍ نه ډریپ ولګوي نو دا اوس دومره سیاسي تنوع او ګرماګرمي دومره زیاته شوې ده چې داسې ښکاري چې لکه موږ ته چا ډریپ لګولی دی او هغه ډریپ چې کوم دی نو زموږ ټول وجود یې خپل خوځولی دی او نن د هغې تاسو وګورئ په پاکستان کې اوس چې کوم خبرونه را روان دي هغه تاسو ګورئ په ټي وي سکرینونو باندې هغه خلک هم په هغې باندې خفه دي چا چې هر څه کړي دي. نو موږ ویل چې لږ د دې د جایزه واخلو چې اخر ولې داسې وشو او دا تنوع دومره دیزې ته ولې ورسېدو، دا ګرمي ولې دومره زیاته شوه چې زموږ د برداشت نه بهر شوه او مونږ اوس هغه که سنبالو نو سنبالیږي نه او که سنبالو نو اول یو طرف چا چغې والي اوس د بل طرف خلک چغې وی لګیا دي. دا سیاسي جماعتونه خو مخکې نه په پاکستان کې موجود وو، داسې به ولې نه کېده؟ د هر څه چې وشو خلک به هم ګرفتار د هر څه به کېده او عدالت په حکم ورکو چې دا پلانکې سړی دی ونیولی شي. پاکستان کې به په ټیک خبره باندې هم خلک ونیولی شو، په غلطه به هم خلک ونیولی شو، خو کله هم داسې نو شوي. دا ولې داسې وشو؟ او که دا مخکې کېږي نو زمونږ سره به څه کېږي؟ زمونږ اخر روان کوم اړخ ته یو. نو مونږ ویل چې په دې باندې لږ خپلو کې خبرې وکړو. تاسو به هم په دې باندې خپل د رای اظهار کوئ او څنګه چې تاسو زموږ په هر پروګرام کې کال کوئ تپوس کوئ زما د مېلمنو نه، نو نن به هم تاسو کال کوئ. هر سړي نه به زمونږ دا به زمونږ ارمان وي که زمونږ څوک ورور کال کوي که څوک خور کال کوي نو د ادب په دایره کې دننه به مونږ خبرې کوو او مونږ به د خپلې مسلې جرړې ته د ځان د رسولو کوشش کوو چې اخر دا ولې وشو. په دې معامله باندې به ما سره خبرې کوي. زما په سټوډیو کې نن ما سره بیا موجود دی، خوشقسمتۍ خبره ده، اکیل یوسفزۍ صاحب. اکیل یوسفزۍ صاحب وتلی صحافي دی، تاسو یې ډېر ښه نوم سره پیژنئ، کتابونه یې لیکلي دي، زموږ په حالاتو باندې جوور نظر لري. بیا چې زموږ دا سیمه ده په دې سیمه کې د افغانستان سره تړلې چې کومې خبرې دي، خصوصا چې ورسره دهشتګردۍ سره تړلې کومې خبرې دي، په هغې باندې پوهېږي، په سیاسي خبرو باندې پوهېږي چې دا سیاست کې څومره مخکې تلل پکار دي او چېرته به ایسارېږي، د برداشت څه ته وایي، د بل سړي خبره به څومره برداشت کوو، د دې ټولو خبرو باندې پوهېږي. اکیل یوسفزۍ صاحب موږ ډېر مشکور یو تاسو زموږ پروګرام ته راغئ او موږ تاسو ته هرکلی وایو. ډېره مننه محمود جان صاحب، تاسو ته ستاسو شکریه او ستاسو د ریډیو او څومره خلک چې موږ اوري هغې ته سلامونه. تاسو خلک په فیسبوک باندې هم ګوري لګیا دي او په یوټیوب باندې هم چې چېرته که اوس هم ګوري او که پست هم ګوري نو تاسو به دا پروګرام هغې کتی شي. دا به د سونو پښتونخوا په پاڼه باندې په فیسبوک باندې هم پروت وي، تاسو دا کتی شي، ورسره په یوټیوب باندې هم کتی شي. زمونږ ټلیفون باندې تاسو کالم کولی شي 091 52 54 143. د اکیل یوسفزۍ صاحب نه که څه تپوس کول غواړي تاسو به کوئ. اکیل صاحب ما چې خپل څنګه شروعات کې کومه خبره وکړه، مخکې به د ګرماګرمي به دومره نه زیاتېده، دا څه وشو اچانک چې دا مونږ سره څه وشو دا یو هفته مخکې او زمونږ په ملک کې یو سیاسي مشر عمران خان صاحب گرفتار شو
او دا خبره دومره زی ته ورسېده چې هر سړی پې اوس خفه دی. داسې ولې وشو؟ یو ځل بیا ډېره مننه، ډېر غټ پس منظر دی د دې. خو څنګه چې تاسو په تمهید کې یا انټرو کې خبره وکړه چې بنیادی خبره دا ده چې موږ دومره یا یو مخصوص پارټي یا یو مخصوص لیډر یا یو مخصوص طبقه یا یو مخصوص جنریشن هغه دومره وایلنټ پر تشدد ولې شو چې په انټرنیشنل میډیا کې د بعضې واقعاتو یا د بعضې حملو فوټیجز چې کوم دي هغې زمونږ د پاکستان چې کوم ساک و کوم د یو ډیګنیټي وه د خاص کر د عسکري ادارو چې کم انسټالیشنز وو ریډیو پاکستان غوندې یو تاریخي اداره محمود جان بابر صاحب چې هغه د دې صوبې نه د دې ریجن اساسه وه چې دا ټوله په کومه طریقه باندې ملیامیټ کړی شو، کومه طرز عمل اختیار کړی شو، کومه رویه، او بیا د ټولو نه د غټه د بدقسمتۍ خبره بلکې د شرم خبره ده چې په هغې باندې بیا متعلقه لیډرانو چې دي هغې مذمت هم نه دی کړی. تاسو که د کوم مذمت چې اوس خبره کوئ که نه نه ډېر خلک خفه دي. اوس موږ ټي ویانو باندې ګورو خلک را روان دي مسلسل وي چې دا من غلطي شوې ده. که تاسو وکتلې نو پرونه د قبایلي سمو سمیت په پېښور کې او په نیمه پښتونخوا کې خلکو د دغه واقعیاتو خلاف چې کوم دي هغې ریلیګانې مو راویستې دي، اظهار یکجهتي کړی ده. په نورو ملکونو کې چې موږ به خاص کر د خیبر پښتونخوا خبره کوو. زما خپل خیال دا دی چې دا د 15 کالو د هغه ریلیکسیشن یا د هغه احساناتو سله پاکستانی ریاست، سیاست او سوسایټي ته میلاو د کم چې په یو مخصوص لیډر باندې د پاکستان کړی ده. موږ به د یو ادارې نوم نه لو، د یو پارټۍ نوم به نه لو، خو په یو لیډر باندې دی، په هر لیډر باندې د پاکستان چې دی که نه احسان کړی دی. په دې پاکستان کې محمود جان صاحب زما غوندې داسې خلک تجزیه کاران شوي دي، یوټوبرز شوي دي، لیډران شوي دي، وزیران شوي دي چې هغه کو په بل ملک کې وی نو څوک به یې نوټس هم واندني. داسې خلک تاسو زما نه زیات پیژنئ. نو بیا چې کله ته ما د دې ریډیو نه وباسې او دې ریډیو کې ما الریډي 15 کاله کار کړی دی او دې ریډیو ما له یو شناخت را کړی دی، د دې چې کوم زمونږ ملګري دي، د دې چې کوم منیجمنټ دی هغې ما ته فایده را کړې ده، ما له عزت کړی دی. او زه اچانک د دې ریډیو نه ووتم بوجوه او زه بهر لاړ شم او زه دلته کې کنزل شروع کړم. کنزل نه کوم، زه د دې نه بهر چې دي چې کوم د ریاست یا د عوام کم املاک دي هغې ته نقصان هم رسوم او هغه نقصان د دې لیول رسوم چې هغه بیا په انټرنیشنل میډیا کې کم چې د پاکستان یا د قوم دشمنان دي هغه هایلایټ کوي. نو دا د احسان فراموشي مظاهره وشوه، د غیر ذمهدارۍ مظاهره وشوه، او دا یو بل لفظ چې دی لږ سخت دی خو زما تر د تخاطب چونکې داسې دی چې د هټ درمۍ مظاهره مو شوه. او په کار دا ده چې زمونږ اهل سیاست چې کوم دي، زمونږ اهل ریاست چې کوم دي، زمونږ میډیا چې ده، هغه خلک چې هغې رایامه جوړوي هغې کینی د سرونه ونسي، سترګې پټې کړي او سوچ په شروع کړي چې موږ ته د دې حالاتو نوبت ولې راغی او موږ په مستقبل کې خپل بچی، خپل نوی نسل، خپل تعلیمي ادارې، د ریډیو پاکستان غوندې اداره، زمونږ پوجي انسټالیشن او د ټولو نه غټه خبره زمونږ قومي ساک چې کوم دی، نیشنل ډیګنیټي چې ته مونږ چې هغه به مونږ څنګه سکې ورکوو. هندوستان د خلکو یو ویډیو کته هغې ویل چې یاره والله مونږ په خپله خو د دې کې ډېر تکړه تکړه خلک کتل، لکه زموږ کرنل شیرخان شهید چې کومونو ما د هغې یو ویډیو کته، یو دوه فوجیانو خپلو کې خبرې کولې د هندوستان. هغې ویل چې یاره دا خو چې کله دلته راننوتې او دې چې مونږ سره پاکستان جنګ و نو ده خو دومره بهادري کړې وه چې اخره کې مونږ کله د جست حاکم چې پاکستان ته سپارل نو زموږ مشر پکې یو خط ولیکلو او خط یې والا په جیب کې کېښودو چې دې سړي مونږ سره ډېر په بېجګرۍ سره ډېر جنګ کړی تاسو دپاره، نو ګوره دې ده نه ګوره خراب نه شي، د ده به ګوره ډېر خیال ساتي، دله به یو ډېر لوی پوزیشن ورکوي. د دې دا چا چې چا سره جنګ کړی دی هغې وویل چې یاره د دې ډېر خیال وساتئ او د هغې هم ورسره غږ. خو تاسو په خپله د پاکستان په تاریخ باندې نظر لرئ که نه، نو دا چې کوم خلکو زموږ مرګرو کړي دي یا زموږ د دې سوسایټۍ خلکو هغه وایي چې دا خو مخکې هم شوي دي، دا زموږ پیله ځل خو نه دی. دلته په پاکستان کې بېنظیر بټو هغه وایي چې کله چې شهیده کړی شوه دا کار شوی دی. د دې نه علاوه مخکې ذوالفقار علي بټو د هغې ذکر کوي، نور هم هغې واقعاتو هغې ذکر کوي چې دا هر څه شوي دي. دا هر څه شوي دي؟ نه، غلط بیانۍ ده ولې کار علي. یو ته غلط کار وکړي
نه احتجاجونه خو شوي ده احتجاجونه خو جدا شوی دی که نه. هغه په امریکا کې هم شوي دي، هغه خو په کاناډا کې هم کېږي، هغه په ایران کې هم کېږي، د ډېر مهذب ملکونه چې دي هغه هلته کې هم کېږي، یو څو ملکونه نه علاوه. ایون په سعودي عرب کې چې دي اوس شروع شوي دي. ذوالفقار علي بټو چې دی پانسي ورته ورکړی شوه، هغه دا چې د خبره کوي خلک نه دا کیبورډ واریرز دي، دوی د پاکستان د پولیټیکل تاریخ نه ایون نیم تجزیه کاران هم نه خبر. قبولیت او مقبولیت چې وکړه نه پاکستان کې، نه پاکستان نه بهر ومه په ریجن کې، هغه ذوالفقار علي بټو هغه سیاسي محرکاتو ته یا بعضې غلطو ته یا هغه پروسیجر ته یا د عدالتونو کردار ته نه ځو، هغه پانسي کړی شو. ډېره غټه پارټي وه په هغه ټایم کې، دومره پارټیانې وي هم نه. او داسې یوه واقعه په پاکستان کې مخې ته را نله چې هغې د پاکستان ساک چې دی که نه هغه داسې متاثره کړی لکه دا چې دی. ستاسو به یاد شي محمود جان صاحب په کارساز کې ماته یاد دي تقریبا 200 خلک چې کوم دي شهیدان شو. بېنظیر بټو چې هغه د جلوس او د بي بي کمال ته وګوره چې بي بي د ایکسټریم تھریټ په دغه باندې ملیټنسي باندې ما تاسو کار کړی دی او کو پې چې هغه تھریټ سوي د هغې هغه د هغې باوجود نه صرف دا چې د ریاست خلاف لا نړه دا ډېر ګران کاري تا ته چې مړي پراته یي که نه مونږ لیدلی دي که نه دا ډېر ګران کاري د یو میچور پولیټیکل لیډر دپاره هغه پلاري دغه کارکون چې دی هغه زوی هغه دپاره چې یو مړی هم راشي که نه نو هغه زما خپل خیال دا دی چې هغه بیا ډېر د ذمهدارۍ نه کار اخلي، ډېر د احساس نه کار اخلي. بېنظیر بټو لاړه دغه ته هسپتالونو ته لاړه او یو ځای کې داسې حالت کې لاړه چې چپل یې په خپو باندې نه و. هم هغه بېنظیر بټو چې په لیاقت باغ کې دغه شوه شهیده کړی شوه، د هغې نه بعد په پاکستان کې چې کوم صورتحال جوړ شو نو هغې کې د سند یو څو واقعاتو نه علاوه په یو ځای کې هم خو کم چې زمونږ بعضې آثار چې وي که نه بعضې شخصیات بعضې ادارې هغه ستا د قومي شناخت ذریعه وي. چا هم په داسې یو انسټالیشن باندې اټیک ونه کو کم چې دی په دې یوله کې موږ ته میلاو شو، په دې کې تقریبا 22 انسټالیشنز باندې دغه شوي دي، 22 انسټالیشنز باندې اټیکس شوي دي. او زمانه خو کله نه هېرېږي، زمانه خو کله نه هېرېږي. زه د بل ځای خبره نه کوم چې دغه ریډیو پاکستان چې دی په 1935 کې په کوم متحده هندوستان چې و بلکې په سب کانټیننټ کې دویم دغه د ریډیو سټیشن و د دلی نه بعد زما په خیال باندې. او په دغه ریډیو پاکستان کې د زیډ بخاري، په دغه کې د اجمل خټکه، په دې کې د حمزه شنواري، په دې کې د احمد فراز، په دې کې چې د رضا همدانی، د دې لیول د دې لیول دغه چې کوم دي د خلکو اوازونه پکې پراته پکې. په دغه ریډیو پاکستان کې ما د دې خلکو نومونه چې کوم واغستل د هغې دا بله نه اهلي ده چې هغه دیونه دي سکې ورکړي. د پاکستان چې کوم زمونږ د ادارو دغه دي دومره خلک چې په ریډیو پاکستان کې کار کولو نو دوی دا نه سمبالول چې ډے ټو ډے افیر دا به ورته مونږ ویومه. په دغه کې د احمد فراز غوندې کسه یا غلام محمد قاصر غوندې کسه چې هغه سکرپټینګ کړی دی که نه دې پروګرام له چې دی چې دا عقیل بداوي محمود جان بابر صاحب بداوي او دا د واقعه ده د هغې هغه په لاس باندې لیکلی هغه قلمي نسخې نه وي هغه پکې وسوځېدی، د زیډ بخاري پکې سوځېدلی دي. نو هغه به زه څنګه هېرومه؟ ته زما د صوبې یوه داسې اداره چې هغه په ساوت ایشیا کې په هغه ټایم کې انګریزانو ماته جوړه کړې وه او تا راله وسوځوله، د دې نه بعد به پرې څه دغه کېده. نو دا بالکل غلط بیانیه ده چې په پاکستان کې داسې واقعیت شوي دي. پاکستان کې داسې واقعیت په اوله ځل شوي دا کوم چې مونږ ولیدل. اوس یو قدم مخکې ځو که نه دا چې څه وشو دا خو مونږ بیکګراونډر تاسو نه واورېدو. اوس هغه مونږ پرون کتونو د یو مشر پکې د تحریک انصاف د دې صوبې هغې ویل چې یاره مونږ غواړو چې مونږ اوس مخکې لاړ شو، دا خبره مونږ لږ راسمه کړو او که مونږ یې راسمو نو په دې وخت کې د پاکستان د سیاسي جماعتونو یا د چا ذمهواري نه جوړېږي چې هغې ته ورشي او دوی ځان سره کړي او راغونډې کړي او لږې مخکې بوځي سیاسي داره کې د پی ټي آی دا دومره حق نه جوړېږي؟ ولې نه جوړېږي؟ خو دا تاسو دا ولې هېروئ چې د پاکستان په پولیټیکل ډسکور کې یا چې کوم پولیټیکل پارټیانې دي په هغې کې د ټولو نه ښه پارټي داسې مقبوله به نه وي خو جماعت اسلامي د سراج الحق غوندې غیر متنازع سړی چې کوم دی هغې انیشیټیو وانه غسه هغه ته د ډېره حده پورې چې دی نو د پی ډي ایم پارټیانو
یا په حکومت کې شامل چې کوم اتحاد دی هغې ورته اختیار ورکو چې ته د عمران خان صاحب سره چې په بهاف باندې خبره وکړه. عمران خان صاحب الیکشن نه کوم خبره وي نه کومه ټیک شو. اوس چې ته کله د یو بل کس دا ګوره محمود جان صاحب ته چې یو کرایسس ته ځې که نه زه تاسو له شوکت هغه د کرایسس جوړوو. زه ستاسو تجزیه په دې علم چې شوکت یوسفزۍ صاحب پرون یو ویډیو کړی و چې مونږ غواړو دا چې Too late. کم اداره مونږ نه خفه شوې ده نو مونږ د څوک رایوځی شي او مونږ د هغې سره کښېنو چې دا خبره مونږ مخکې ولې د خبره نه کوله. اوس چې کرک ډاونز شروع دي بعد از خرابې بسیار دا کوم چې د انډین نو په سیاست کې خلک وایي چې دا خو اخرنۍ خبره بیا هم په ټیبل ټاک باندې نو شوکت یوسفزۍ صاحب دغه خبره کوي بل لیډر دا خبره کوي هغه چې موږ اوس دې پروګرام ته کېناستو په زمان پارک کې ناست چې کوم لیډر دی رچا چې پارټي ده هغه بیا په ادارو باندې دغه وکړو د تنقید پې وکړو اعتراضات پې وکړل. ګوره ته خو یو 2 ورځې خو سپیس ورکه که نه یو 2 ورځې خو صبر وکړه. یو کال علم ګورم چې څوک تاسو نه څه تپوس هغه پکې کټ شو. زه بخښنه غواړم چې مونږ که کال تر اوسه پورې نه هغه څه مونږ د اکیل یوسفزۍ صاحب سره غوندې بنیادي سوال جواب کول هغې نه پس به که تاسو د کال کوئ نو بیا به پکې تاسو انشاءالله شامل کړو. زه دا تپوس کوم چې په دنیا کې ټولې خبرې په سیاسي مکالمه باندې کېږي. اخر که نور ټول خلک خپلو کې مکالمه کوي نو دلته ولې نشي کېدی؟ په کار خو ده چې شوی وی مخکې شوی وی اوس هم په کار دا ده چې 2-3 څیزونه دې وکړه شي. یو دا چې منګه د دې تشدد او د دې تباهۍ یو کال پکې علم خان کالر دی راسره. السلام علیکم جی څوک یو د کوم ځای نه؟ السلام علیکم سر. وعلیکم سلام. څنګه لږی خیر دی؟ خیر دی وروره څوک یو د کوم ځای نه؟ زه جی رب نواز خبرې کوم د تیملګري نه. رب نواز صاحب په خیر راغی څه به ویل غواړئ؟ بس جی تاسو دا خبرې کولې نو موږ دا واورېده جی او تاسو ډېرې ښې خبرې وکړې. جی جی خو زه وایم چې د حکومت هرې ادارې ته پکار دي چې هغه داسې قسم شرپسند خلکو ته بالکل ډیل نه ورکوي. صحیح دی جی. لکه اوس په دې باندې لکه تاسو دا خبره وکړه چې یاره دوی اوس وایي چې نه خبره کوو ټیک ده جی بالکل نه دی پکار چې دې سره خبره وشي ټیک ده. ښه جی. دوی له ټیک ټاک سزا ورکول پکار دي ځکه چې دوی دومره پیغور مونږ ته د افغانستان او د انډیا او د دې خلکو د وجې جوړ کړی دی چې باید تاسو وایي چې زموږ پاکستان فوج داسې د ادارې داسې دي او په منځ کې هېڅ هم نشته ټیک ده جي. صحیح دی جی. نو په دې باندې ښه په سختۍ سره کار وکړي. ډېره مهرباني ډېره مهرباني. دا خو ګوره د په تیمرګره کې ناس عوام دی نواز صاحب وایي چې نه چا سره ګزاره نه ده په کار. خو زه بیا هم یو تپوس کوم چې په پاکستان کې که حالات اوس ښه کېږي مخکې به ځي که نه او که یو پارټي خلک په خپله وایي چې زمونږ د خبرو وشي نو د نورو سیاسي جماعتونو دا فرض نه جوړېږي چې دا وکړي او تاسو هغه 3 خبرې کولې پیلنۍ خبره هم چې وکړه اول د دوی د دې واقعاتو چې دی که نه د دې شهیدانو دا خبره خو ټیک ده چې د افغانستان نه ډېر خراب ویډیو زموږ خلاف راغلي د هندوستان نه ډېر راغلی هسې بده خبره ده. زه خپله د هندوستان میډیا ګورم نو د هندوستان داسې فلمونه امریکن میډیا هغه خو بیا جدا خبره ده که نه چې هغې ولې دا ایشوز چې کوم دي هغه دغه کوي اوچتوي د دې یو مخامخ مخ دی که نه لکه زه خبره یو چې د شاته د ډېر غټ بیک ګراوند دی هغه بیک ګراوند ډېر خطرناک دی. د دې ارڅ یو لوکل اړخ دی یو مقامي اړخ دی یو انټرنیشنل بالکل دی. انټرنیشنل اړخ باندې زمونږ ادارې زمونږ سیاستدانان زمونږ حکمرانان چې دي هغه ډېر سینسټیو دي او هغې ته نور اوور سینسټیو پکار ده. زما خپل خیال دا دی پې د پاکستان چې کوم د سکیورټي حالات دي ته په زمانه زیات پوهېږي. د پاکستان ته چې کوم تریټس دي د پاکستان چې څومره بدنامي وشوه د پاکستان بعضې ادارې چې د هغو د اوورال کارکردګۍ نه کېدی شي چې زموږ هم خپل تحفظاتي هغه زموږ خپل ادارې دي موږ به د هغې سره چې دی په خپل حساب باندې خبره کوو ټیک شوه. موږ سره چې کله مشوره اخلي یا موږ په یو پیرامیټر کې د هغې سره خبره کوو نو هغه به موږ تجاویز هم ورکوو بعضې ټایم کې به تنقید هم کوو هغې به په موږ باندې کوي. خو ته داسې واقعات وکړې چې هغه هیډلاینز جوړ شي یاره دا خبره کومه دا جسټس وځي دا بار ټي وي ګان چې بکار خدا را چې یو خو دا بند کړي که نه څومره بد امپریشن دغه کېږي جوړي دا د ریډیو پاکستان د سوځېدو دغه چې دی د کتو دی نه دی د کتو یو کال پکې. السلام علیکم جی څوک یو د کوم ځای نه؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام. اختر خبرې کوم د خیبر نه. اختر صاحب په خیر څه به ویل غواړئ؟ یاره صاحب خبرې خو پې ستاسو وکیل صاحب ډېرې زبردست وکړلې او دا اخري خبره چې شوکت یوسفزۍ صاحب اوس وایي چې موږ خبرو ته کښېنو نو اوس څنګه کښېني بله دوی خپل لیډر ته دا خبره کوي هغه دا مني چې دا د دوی خبره د ځان بچېدو لپاره دا بیانونه ورکوي د یو ځای د بل ځای نه. تاسو لیډر خبرې تاسو واورئ چې هغه خو د نن هم نه
معذرت کړه نه دا خبره مني نه کنډیم کوي نو دوی څنګه دا خبره کوي هغه خو بډوالي دی یو ورځ نه بلله همداسې تیزي کې پیدارو باندې الله څنګه اوچته یو مطلب ګوتې ته اوچتوي او ګاونډي او داسې ملکونو ته موقع ورکوي چې هغه کم زموږ دښمن ملکونه وي دوی په کومه خوله باندې دا خبره کوي. صحیح ده جی صحیح ده اختر صاحب ډېره مهرباني زماني خبره اختر صاحب وکړه اختر صاحب وکړه د خو د اول ما دغه کی کنه معذرت او مذمت ته وکي چې دا غلط شوی دی او بیا د په بل چا باندې ادبارو کی د خپل انا پرستینه د راکوس شي هم په هغه سره رجل حق باندې دی دغه کی د اعتماد کی جرګی کنه د پښتنو جرګی پنچایت په دغه کې د پنجاب دغه طریقه دا نه ده چې تب هغه جرګه یا مصالحتي کوشش کوم دی هغه به ته په خپل شرایطو باندې چلې نه وروره مونږ محمود جان بابر صاحب لچې دغه ورکړی د اختیار ورکړی دی هغه چې کوم فیصله کوي په هغه کې او په هر جرګه کې یا په هر مفاهمتي عمل کې په هر مذاکراتي عمل کې هغه اردو کې یو لفظ دی کنه کچھ لو اور کچھ دو کې خبره کوي هغه تر اوسه پورې د خپل غرور او د خپل ذاتی قد کاټ د هغه تیز منډه وهلو والا اسنه تر څو پورې راکو شوی نه چې تر څو پورې راکو شوی نه د بوسر کېنم په کم ځای کې سراج الحق وسره کم ځای کې کینی تب وسره کم ځای کې کینی بل وسره کم ځای کې کینی. صحیح السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سو کی یو د کم ځای نه محمود جان صاحب تم سلام او تاسو یې زړه تم د عزت او د احترام نه ډک سلامونه ډیر مننه. منهاج خلیل خبرې کوم جی د ازرخانه نه. کم خلیل؟ منهاج خلیل خبرې کوم جی د ازرخانه نه. په خیر راغی جی تاسو څه ویل غواړئ جی؟ بزیمو خو د دې ملک خلک بنا لکه مطلب دا لیډران په کې ملک پاتې کیږي او کني نه پاتې کیږي دا عوام د صحیح دا ملک زموږ دې موږ ان شاء الله چې کوم دې په کې ملک وسیګو دا خو چې کوم دې څورل لپاره راتلو خلا خلک دي جی او دې چې خبره کوي چې د بنظیر په تور کې دا شکار شوی په دغه کې دا شکار شوی د 1984 کې متحده قومي مومنټ به کوم کارونه کول کنه دې دا غینه بتر کارونه صحیح او هر سره چې د پاکستان په ادارو باندې کوم دي کوم عملي کوم موږ ټول دنیا ته کوم طریقې سره تور مخې وکنه نو دا چې تور اورز په پاکستان کې نه براشي نه راغلی صحیح ده جی صحیح ده او دا بس زموږ دغه د بدقسمتۍ چې زموږ مطلب شي زموږ لیډران چې کوم دي د خپل ځان او د خپل دغه خپل ذات نه ګیر چاپیره تا دي زموږ د ملک او د قوم او د ادارو اس دغه نشي چیرې موږ د خپل ادارې چې کوم دي دا عمل ډېر قربانیان وکړي دي موږ قربانیان چې ورکړي دي او اوس به موږ توکي. بالکل ټیک ده ډېر مهرباني منهاج صاحب تاسو خبرو کا ذکر السلام علیکم. وعلیکم السلام ډېر مهرباني یاره دا خو ګوره لکه خلک په خپلم ګوره هر سړی پوهې دی خپم دی ټول خلک خپم دي کنه په دې څه باندې لګیا دي نو زه خو بیا هم دا تاسو کوم چې لکه د سیاسي کلچر چې لګیا دی د ملک کې لګیا دی تنوع کار کیږي او دغه کیږي نو د نورو جماعتونو د مشران چې ټول کینی او هغه د زمونږ دغه سره خبرو کې د عمران خان صاحب نو دا خبرو بیا هم سم نشي ما ته نخکاری چې عمران خان صاحب بدامانی نه عمران خان صاحب څنګه نو زاسي سپوز کوم د هغه غړ خلک چې کوم دي هغه موږ ګورو په ټي وي باندې هغه سره فواد چودري صاحب هغه بیان نه به ورکول د هغه طرف نه به خبرې کولې کنه د هغه ویډیو چې راغنو هغه ویډیو اوسم ټول نېشنل انټرنیشنل میډیا چلی چې هغه گرفتاریات هم نه دي تیار او دی وی چې یاره مونږ دغه کو نو ډیر خلک اوس ایکسپوز شو ډیر خلک لګیا دي پارټي پریدي لګیا دي نو دینه پس خو په کار دی زما په خیال باندې کې سړی په سیاست باندې پويږي چې په خپل وی چې یاره کینو خبره کو په دې باندې کنه داسې نه پکار ګوره ریتینکینګ چې کوم لفظ استعمالیږي کنه دوباره سوچ د په دې ټول یو نیم کال کې یو نیم کال کې د په کم ځای کې ریتینکینګ کړی دی او دغه په نتیجه کې یو میچور پولیټیکل سټانس چې د اختیار کړی دی نه دی کړی کنه او چې نه دی کړی او ته بیا دغه سپریم کورټ کې یا دغه نه بعد د ډیلی بیسس باندې ته ماته د ورځې 3 خطابونه کوي لکه ډاکټر چې سړی ته نسخه لیکلي د خطاب والا د خبره چې کوم دي کنه یاره د 2 ورځې چټي نشي کولای موږ ټول چټي کوو کنه ټیک ده کنه د خو د یو 2-3 ورځې لږ دومره چپ شي چې هغه نوې خطاب نه چې کوم نورې تنازعې جوړیږي چې هغه ته لږ بریک ولګي ما به تورې د سیاست د طالب علم یو تاسو کړو زه تاسو په تجربه شیر کوم په یو کال علم السلام علیکم جی څوک یو د کوم ځای نه وعلیکم السلام سلام کوم خیر او زم د خبرونه خاجي خصب الغواړي جی تاسو زه جی ما غواړم تاسو د جرګې خبرو په سیاسي ورکه کنه د لوغي جوړې من چې د کې منځ کې څوک څه کولای چې د پاکستان کې چې توتر خاله جوړ شي چې لکه د دې کمیدو زموږ سیمه وری جوړیږي زموږ
داسې موري جوړېږي چې د ټول سیاستدان دي دیو خپلې کورسۍ چمټېږي او موږ غریب خلکو ته دا نه دی پکار چې موږ سرکاري املاکو ته نقصان ورکړو وروڼه واچوو او یو څه نفرت وکړو دا خو بس پاکستان جوړ دی یو پسې لګېدلی بل پسې لګېدلی یو وایي دا ښه نه دی کرپشن کړی بل وایي دا کرپشن کړی نو موږ ته څه ضرورت دی چې خپل ملک نقصان کوو سرکاري املاک ته نقصان ورسوو نو دې ته خو دې نه موږ ته هېڅ فایده نه راسېږي ملک داسې تباه کېږي او ملک هسې هم معاشي حالت ټیک نه دی چې موږ نور هم خرابوو نو دا خو یو پاکستاني چې کوم ځان ته د ملک باشنده وي او ملک سره محبت ساتي نو هغه خو داسې کار نشي کولی هغه نه علاوه د بار ملکونو کوم خلک دي دا په موږ باندې خوشحالېږي هغه وایي چې څومره پاکستان کې دشمن ملکونه چې څومره اړی ګړی یو بل سره نښتي هغه زموږ د نښتو نه الټه پیدا اخلي. ټیک دی. تاسو خپل نوم څه خولی جي؟ حیدر اورکزی. ښه حیدر اورکزی صاحب ډېره مهرباني تاسو کال وکړو تاسو خپل رای اظهار وکړو خدای هم خوشحاله را او دا ستاسو خبرې ټولې ټیک دي چې په کار دی چې لکه موږ د چې سم کوو نو د دې خبرې د خیال ساتو چې موږ دنیا کې څنګه ښکارو. ما ته یو ملګري ویل چې لکه دا ویل چې سم کې که نه یو مشر راته ویل نو د دې خبرې خیال ساته چې ټول خلک تا ته ګوري که نه دا جامې موږ د دې دپاره اچوو چې یاره خلک راته ګوري لګیا دي نو موږ به ښه ښکارو که بد ښکارو که نه نو هغه خبره تاسو چې کومه مخکې هغه کوله لګیا او د خبره خپله تاسو پوره کړي خو د دې ټولو خلکو د کال څه چې زه ګورم تا پکې څه مشترکه دا دی چې لکه ټول خلک خفه دي که نه په دې خفه هم دي او په دې باندې ډېر زیات خفه دي دا څلور کاله بدنامي ډېره زیاته ګوره دا خلک خفه کېږي که نه لکه یو طرف ته اوس تاسو ما ته دا ووایي چې IMF سره زموږ خبره نه جوړېږي معیشت مخکې نه ځي او بار بار دا خبرونه را روان دي چې IMF سره زموږ خبره جوړه نه شي بل طرف ته بیا موږ دا نومړو نو چې څوک زموږ خلاف په دنیا کې کیس جوړوي نو هغه دپاره خو ډېر اسان کار دی چې زموږ کیس یې جوړ کړي چې وګوره دا ملک ته مړه دې سره موږ څنګه څه چلو کړو ګوره چې کوم ځای کې داسې د IMF سمیت نورې انټرنیشنل ادارې دي ایون زمونږ د خارجه پالیسۍ سره ریلیونټ کم دغه چې کوم دي فورمز دي د یو منټ چې کلپ ته جوړ کې که نه د یو منټ دا پېښور دی دا لاهور دی دا کراچۍ ده دا چې دی دا مردان دی دا تیمرګره ده دا نوخار دی دا پلانه بس هغه د یو منټ والا هغه کې بیا د وضاحت ضرورت نشته چې دا پاکستان دی او هغه باندې صرف لپاسه په ولیکه د دې واقعیاتو چې دا پاکستان دی څوک لیونی دی په دې مهذبه دنیا کې چې هغه به د داسې ملکه د ریاست سره یا د حکومت سره چې دغه معاملات کوي دا ماته دا کوم خلکو چې د حملې کړي دي کنه پکې د ډېر خلک به چې هغه به د نشیر خان هم نه پیژندوم نه ډېر خلک دغه به داسې ډېر خلک چې هغه به د GHQ به هم نه پیژندل چې هغه به هم نه خبر دا وسانه کوم نسل چې راغله ده دته خو د پیښور د یو کال مخکې دغه نه د یاد د خو کیبورډ واریرز دي او دغه کیبورډ واریرز چې هغه د پوره معاشره چې کوم د کنه د الو دکړه د کنزلو کلچر د کې راوست د بدتمیزۍ راوست نه د کشرۍ د مشرۍ د غشته نه د تربیت شته نه د تعلیم شته ګوره پاګم کار شو کنه د کلونو نه هغه ته چې هغه څه پته ده هغه ته د دې خبره څه پته ده چې د دې چې هغه ته چې پاکستان دغه دماکو ته یا دغه اچیومنت تلو د دې شاته د دیو د نیکونو د دیو د پلرونو او د دیو د مشرانو او د دې ملک د خلکو څومره غټې قرباني او څومره رزق دی هغه ټایم موږ دغه کړو خېټې پورې مکانې تړلې موږ سره څونه چې خوړلې وې او موږ دغه کړو کنه خو بیا هم زه یو خبره کوم کنه چې لکه اکثر خلک وایي موږ ناسو کله کله په دې موضوع باندې موږ خبرې کوو نو که څوک ناپوهه شي په خپل کور کې هغه لکه داسې څه کار وکړي نو د هغې په خپله لار باندې د راوستو دپاره طریقه څه مخکې د دې صورتحال نه وتو لار څه ده ما خپل خیال دا دی چې دغه کم خلکو چې تشدد کړی دی زه عام خلک چې دی که نه زه بالکل نه ګرموم خیر لږ یاد ساته ځان سره د خلک پکې کال کې نه دا ډېر السلام علیکم جی څوک یو د کوم ځای نه السلام علیکم وعلیکم السلام منظور پیرخانې نه خبرې کوم پیر واجد علي شاه خاجي پیر واجد علي شاه صاحب په خیر راغی تاسو وسویل غواړئ جی الله دې خوشحاله آباد لره بس د پاټې ماټې سره تعلق نه رالم کنه او جی اسلام او پاکستان او مسلمانۍ سره تعلق لرم او جی نو دا خو جی تنینی بس دی یو سره لوی زنانه روجي او لوی ترنی ښه او کنه دا اوس د څاور ځای په ځای ګنې دا مخکې تنینې دا بټو صاحب دغه شوی دی بېنظیر شوی ده دا غټې غټې جلسې شوي دي چام چاله یو ځای له دغه تشدد او سخته نه ده ورکړی د خپل ملک خیال ساتلی دی
دا اوس چې څونه جلسې لکه دا نه وایم چې لکه زه دا زاړه خلک یادوم که نه جي خو زه دې پورې خبره کوم چې هغوی جلسې هم کړي دي هغوی هر څه کړي هغوی پس اوس دا کومې ټک ټاکې جوړېږي تو ګوره په دې موبایل او جي په دې مولا پسې که نه خامخا کم از کم د مفتي محمود صاحب زوی خو دی که نه زه ګورې لکه پاره ډاره نه کوم او جي وا خبره کوم ګوره موږ مولا پسې مخکې مونځ کوو مولا موږ خښوي مولا موږ جي دغه کوو د جنازه م کوي پاټۍ سره تعلق نه ساتم خو ما تا ته وویې که نه دا یو بس دغه سړی چې کوس کو بس یو هند دی او زنانه دي او روجو هلکان هم د دنیا په زرګونو چې څه یې وکړه او دا به ټول ګیرېږي لالا اوس به ټیک شي د دې نه پسه ښه جي ښه الله دې خیر دا ټول ښه تصدیق کړي دي الله دې پاکستان ته خیر کړي الله دې اسلام ته خیر کړي الله دې موږ ټول ته خیر دی ورته اورې دا به ټول هر څه ټیک شي ډېره مهرباني السلام علیکم پیر صاحب خو پکې دغه و وایي دا به کېږي یاره مخکې به نور هم پکې کېږي یاره یو کال پکې بله معلوم بیا به تبصره وکړي په دې باندې نو خلک ښه دی السلام علیکم جي السلام علیکم وعلیکم السلام وروره څوک یو د کوم ځای نه خیر دی شکر دی شیبالانه خبرې کوم شیبالانه څه نوم دی وروره خیر دی شکر وایه که نه خیر دی شکر دی ریمشر ډېرې ښایسته خبرې وکړي ښه جي او جي ریمشر چې کومې خبرې وکړي ډېرې ښکلې خبرې وکړي ښه جي پاکو سره بېجان تعلق نه ساتم او جي او ډېرې ښکلې خبرې وکړي ډېرې ښایسته خبرې وکړي ډېره مهرباني دا زمونږ چې کوم دا هلکان یې دی ډېر دغه کړي که نه وراني دی کړي دي نو والا ډېر ښکلې خبرې وکړي لکه مونږ له دا نه پکار ښه جي چې د بل نقصان وکړو که نه لکه دا خو دا ډېر ارسې وړي دي او د چا کورونو ته نه ډېر ظلم کړی ډېر دی صحیح ده خیر عمران خان خو چې کوم دی لکه بیجان زه خو دا خبر عمران خان هغه خو ته دا نه چې تاسو یې داسې وراني وکړئ تاسې بل نه نقصان ورکوي ښه جي صحیح ده ډېره مهرباني دا ګوره دې ملګري دا خبره وکړه چې وایي دا کومو خلکو وراني کړي دا خو یې بد کړي دي خو دا خبره ده چې دا وراني کم شی دی نو عمران خان خو ورته نه دي ویلي چې دا دې وراني وکړي نو دا خلکو خو دا خو هلکانو په خپله دا هر څه کړي دي که نه دا خو بیا نوره خطرناک خبره ده دا به یو 500 خلک به راوځي هغه په پېښور کې چې دی نو دلته کې به ډزې به کوي او دلته کې به توړ پوړ به کوي او څه په مردان کې راوځي څه په لاهور کې راوځي 500 خلک را پیدا کول خو ما ته هم را پیدا کولی شو دا خو نوره خطرناک خبره ده زه دا سوال کوم چې د دغه واقعیاتو افیشلی مذمت تر اوسه پورې نه دی کړی ټیک شوه د دې څه مطلب دی هغه خلک د پارټۍ ټاپ لیډران د هغه آن د ریکارډ آن د کیمرا چې کم بیانات دي چې د کور کمانډر هاوس ته به ځې ریډیو پاکستان ته به ځې پلاني ته به ځې د هغې هغه ټول څیزونه په ریکارډ موجود دي که نه نو هغه خو وزیران پاتې شوي دي هغه چې دي امپیاګان پاتې شوي دي هغه د پارټۍ عهدهداران پاتې شوي دي د دوی ایغ په نیغه باندې د پاکستان د مروجه قوانینو مطابق کروغه کیږي او که نه کیږي پارټي چلیږي او که نه چلیږي دی خوشحالیږي او که خفه کیږي د راتلونکي کې د داسې قسم د هجوم او د لیونو نه د بچ کېدو دپاره به دلته کې رول اف لا چې کوم دی که نه دا به اسټبلش کې د هغې نه بعد به بیا خبره کوو اول د دې مزاحمت کم از کم زه درنه تپوس کوم یو 10 کسانو به د دې حمایت کړی خو نور ګوره په پارټۍ کې ډېر غټ خلک دي که نه دلته لکه خیبر پښتونخوا کې څومره غټ خلک دي په دې تحریک انصاف کې هغوی په دې وخت کې خاموش دي هغوی د پارټۍ طرف خاموش دي که روپوش دي تاسو به روپوش ورته وایي ما هغه ردیف قافیه مې وله برابروله که نه لکه خاموشي هم چې کوم دی نو دا خو بد ګڼل شو که نه هغوی دې په خپله ښه نه ګوري لګیا ځکه غلي دي که نه نو ولې دا یو ښه خبره نه ده ګوره لږ فرق په دې کې کوو که نه د چې کوم ډومین دی پولیټیکل پارلیمنټریان ډومین دی خیبر پښتونخوا په 1 نمبر پنجاب په 2 نمبر تاسو لږ فرق محسوس کو چې د خیبر پښتونخوا سابقه وزیرانو امپیګانو امنګانو او د پارټۍ عہدهدارانو د هغو یو داسې لیک تر اوسه پورې یا سټیټمنټ مخې ته نه دی راغلی کوم چې د پنجاب او د سند راغلی پنجاب نه ډېر راغلی
د دې مطلب دا دی چې زمونږ صوبه کې توړ پوړ او سیزونه په خپل ځای باندې خو دغه مونږ اپریشیټ کوو چې زمونږ صوبه پولیټیکلی میچور صوبه ده، اگر چې مونږ په حالت جنگ کې پاتې شو، اوس هم په حالت جنگ کې یو، نن هم 2 حملې چې دي هغه په خیبر پختونخوا کې په 2 ځایونو کې شوي دي. خو د تحریک انصاف د دغه میچورټي مونږ اپریسیشن کوو چې داسې څه شی پکې ونه شو پکې. نو لکه تاسو دا یو بل شی شروع شوی دی ورځونه لګیا دی، دا چې کوم مونږ ګورو په ټي وي باندې را روان دي کنه، یو سړی به راشي وایي زه بس تحریک انصاف سره زما تعلق نشته، بل راشي بل راشي دا خو چې تعلق نشته او نشته ورسره، بس مونږ پرېښوده لاړو. د دې څه مطلب دی؟ یاره خو رښتیا خبره دا ده، لکه ته د کالرز نه تپوس وکړه د مختلفو ضلعو نه علاقو نه دغه وکړه، د هر ایج خلک پکې شامل وو چې پبلک پرشر چې دی که نه هغه په دغه تشدد پسند خلکو باندې چې د زمونږ میډیا ته اوس شرپسند لفظ استعمالوي که نه، په دې ډېر زیات خفه یم. په دې خفه په دې یم امام جان صاحب چې یو داسې پارټي جوړه شوې وه چې په هغې کې د زنانو او د یوت د ځوانانو نمایندګي چې ده که نه یا د سټوډنټس هغه ډېره زیاته وه، هغه مسیوز کړی شو، هغه په غلطه طریقه باندې استعمال کړی شو، هغه متشدد کړله، وایلنټ کړه. ټیک ده، خو ډېرو پارټو کې کم کمیون خو دغه کم ریزسټنس چې کم دی که نه د دغه واقعیاتو نه بعد نو ګوره دغه کم خلک چې په دغه پارټۍ کې وو یا په نورو پارټو کې دي د دې ملک سره خو یو وابستګي شته که نه، او دا خو هغه خلک د امام جان صاحب چې دې قوم د دې پارټۍ کارکنانو نه علاوه نورو خلکو له هم په الیکشنو کې او په دې سیزونو کې چې نن هم یو 3 د جنوبي پنجاب ایم پی ایس چې کوم دي هغه استعفاګانې ورکړي دي پکې، نو هغې ته پته ولګېده چې یاره د واقعیات بوجوه یا د بدقسمتۍ نه زمونږ د لاسه داسې ووتله چې مونږ اوس د دغه پارټۍ یا د دغه لیډر یا د دغه مومنټ چې جوړېدل چې دي دا مونږ له ټیک نه دي. یو کالر پکې. السلام علیکم جی، څوک یو د کوم ځای نه؟ جی طلحه خان خبرې کوم د تیمرګر نه. سر ښه څه نوم دی خو وروره؟ طلحه خان. جی طلحه خان د تیمرګر نه وایي که نه؟ ورور ته به څه ویل غواړې؟ یاره جی زه خو دا ویل غواړم چې به د 9 مۍ کې کم ظلم زموږ د ورونو سره شوی و که نه، نو دا یې زیاتی کړی، ځکه چې بهی دا ورونه چې کوم دي دا خو په دې سختو بارډرو چې پراته دي دا خو د ښې ورځې پراته نه دي که نه، دا خو زموږ د حفاظت دپاره پراته دي، خدای حفاظت کوي او دا کسان زموږ حفاظت کوي. جی پښتو کې متل دی وایي د دې مړی جاړه مته مې خولې پورې خاندي، دا ملګري د ورونه زموږ د حفاظت کوي او موږ دا کسان دا چې کوم دي عوام د خلکو سره ظلم کوي، نو دا نه دي کول پکار، او د دې دا نیول چې کوم دي چې دا داسې راپرسي لکه څنګه چې الله تعالی په موږ باندې موږ فرض کړی دی، ځکه چې بل څوک بیا بل دا چلو کړي نو بیا به نه کوي دا چل. صحیح ده ډېره مهرباني طلحه صاحب، ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم. طلحه وایي چې دا خو خامخا دا خلک نیول پکار دي، خو زه خو تاسو نه بار دا تپوس کوم چې دا خلک خو به ونیولی شي، دا خو به لاړ شي، خو باقي نور پاکستان چې دې وخت کې کم دی همدغه پارټۍ کې بس ښه خلک مي خامخا به راځي، دا ټول یو ځای شي او دا معامله لږه غوندې سمه کړي او مخکې لاړ شي. خو هغه ستاسو خبره چې مشر چې نه مني نو لکه خلک به یې څنګه مني؟ زه خو په خپله زما په دې باندې مازغه کار نه کوي چې دا به څنګه سمېږي. لاندې زموږ د صوبې په سطح باندې خلک کوي چې یاره څوک دې راته خبره جوړه کړي که نه، او په بله سطح باندې تاسو وایي چې نه هغه خو هېڅ هم نه مني لګیا دی، نو دا به اخر کېږي څه؟ ګوره د دې خو زما خپل خیال دا دی امام جان صاحب چې لوبه راغونډه شوه، دا لفظ مناسب نه دی، خو بحران چې دی دا راغونډ شو، ختم شو. زما خپل خیال دا دی چې د دغه کشیدګۍ نه یا د دغه تلخ کلامۍ نه د دغه هډدرمۍ نه زمونږ نیشنل پالیټکس چې کوم دی که نه هغه راووتو، زمونږ اکثریتي عوام د عوامو اکثریت زمونږ میډیا زمونږ اکثریتي پارټیانې هغه چې دي هغه په دې خبره باندې یا په دې نتیجه رسېدلي دي چې دا کوم کارونه چې وشو د دې نور اجازت هم نه دی پکاره، او موږ به د پاکستان نور د بحران نه وباسو. پاکستان کو یو لیډر ته موږ پاتې کو کنه یو پارټۍ ته، نو دا ډېر غټ حماقت په پاکستان کې نورې پارټیان هم شته، په پاکستان کې نور لیډران هم شته، پاکستان کې عوام هم شته. صحیح ده. یو بل کال لمنو. السلام علیکم جی، څوک یو د کوم ځای نه؟ السلام علیکم. هلو خو چې دغه اواز کټ شو نه، تاسو چې بحران ختم شو، نو بحران خو لا ختم نه دی کنه. ګوره خلک خو زه په دې نه پوهېږم تاسو څه وایي لګیږي. زه دا وایم چې تر اوسه پورې
دا تاسو چې کوم خبره وکړه کنه چې خلک مذمت کوي یا پارټي پریدي دا خو د نورو پارټو خلک نه دی کنه د خلکو د دې پارټي او د دې لیډر په جوړولو کې چې عوام نه لیډران نه نو زه به په څه شي باندې غټ لیډر یم ګوره موږ خو په ځنګل کې خو نه اوسېږو کنه د دې تمام تر زمونږ تحریک انصاف زموږ ملګري خو چې نه دا خو بار نه راغلي بس لاړ واپس نه داسې هم نه دغه هم زیاته دی تحریک انصاف اوس هم سیریس اخیستل غواړي پاکستان کې یا په تحریک انصاف کې هغه خلک چې هغه د دغه واقعیاتو یا د دغه طرز عمل د واقعیات خو یو دغه وشو کنه یو اخري حرب استعمال شو د دې نه مخکې به د نورو پولیټیکل لیډرانو ته څه وي غله ډاکوان پلانې زنانو پسې چې د هغه یو مشر خبره وکړه په علماو پسې په لیډرانو پسې په ما او تا پسې د پاپا جنستان دی پلانې هغه هنګامې چې کوم وی کنه د هغې منطقي انجام چې دی هغه موږ ته په نهم مۍ باندې په نظر باندې راغی بیا عدالتي مسلو ته نه ځو چې هغه کومه هغه څومره بې توخیره شو پکې یا موږ پارلیمنټ ته نه ځو یا موږ نور څه ګوره ټول پاکستان خاص کر د پښتونخوا نه او د پنجاب نه خلک راغلل دغه تر مختلفو پارټو خلک خاص کر د جی وای اسلام آباد نه کم ځای کې لاټي چارج وشو په کم ځای کې چې د غمله ماته شو په کم ځای کې چې د بده خبره وشوه یو خرنه کالم السلام علیکم جی څوک یو د کم ځای نه سر السلام علیکم وعلیکم السلام هلو جی هلو سر السلام علیکم وعلیکم السلام سر زه پرچینار نه پکال یم د سره ماشاءالله ضرور سنو دې سر کوثر یم پرچینار نه څه پکال یم بس تاسو پروګرام پرون مونږ اورو پرون موضوع نو نن دی موضوع باندې مایزام او بدري خبرې وو او کنه ضرور وکا سر برګیډیر صاحب ته سلامي محترم د زمونږ هر چی ته محترم پدی زمونږ ملک آبادی چې محترم خلک نه مونږه حساب بندي او تاسو کوم ډډې مونږ په تاسو ډډې دا خبره بنئ سر صحیح دی او سر نو بس موضوع هم د تاسو تکلیف موضوع مونږ هم دا بس علي زلی دي سار نه مخامه پوری بس استا او اخو دی خو جلدی زیرجی بس تاسو مخه کسانه او سیبان رواني وکړ دې سر چې ملک د دفاع لپاره مونږ غټ خلک دي مثلا مصالح خدای چې دا ټول یو ځای ته شي او دا زمونږ کوم سیبان دي نه او پر دې لاس کې دی عوام غوږ دې سوي عوام هغه کوي نو دا چې یو ځای ته شي یو بل ته خپل منځ کې غاړي ورکی او یو بل سره خملو شي خوشالیانه بشي او موږ مل بابا چې د خپل کې یو بل سره دشمنان دي زرداری او د عمران خان او د نواز شریف چې د خپل کې یو بل ته غاړي ورکی زمونږ عوام دې ته غاړي ورکو عوام خپل کې غاړي ورکی کدا د خپل کې داسې بګاړي نو دا عوام وي چې رحم نه تنيږي ذات صحیح ده او دا د امدی پر جوړیږي دا د ملک پر جوړیږي چې مونږ دې بچیانی او مونږ خپل کې دې متفقه کی چې دې مونږ متفقه نه کینو بیا عوام ته پکار دی چې دینه ډډه وکړي دې ټولو پلټونه ډډه عوامو کې صحیح درو خپل کې سم شي او سر دا صحیح ده ډېر مهرباني کو سر د پړ چنار جی تاسو سلامي سپیشل مونږ ته محترمي ډېر مهرباني خدای خوشاله کو سر د پړ چنار نو اکیلو سزای سه بخرنه منټ دی را سره زه بیا هم تاسو کوم چې د دومره ارسنه باوجود مونږ سره د مخ کې د وته سره د سلار وي چې بیا د سیونه شي شته یو دا چې یو حدود او قیود به مونږ دغه کو پکس کو نو خو مخکې مو د دې نه مخکې بنځو نه خو باغه باندې مخکې چې ده خلک تل دې کراس کړی دي کنه یو دا دویمه خبره ده چې مونږ به پارلیمنت دغه کو دا څنګه چې زمونږ ادارې لګیا دي د حکومت او د پولیټیکل فورسز شاته ولاړ دي مونږ به هغه طاقت ورکو نوره بلدسکو به مونږ د عدلیه نظام چې کوم دی هغه به د سیاست نو باسو په میرټ باندې او په انصاف باندې په عین باندې به چلو او مونږ به ټول نه غټه ذمہواری دا کوو چې د پاکستان اونرشپ پالو مونږ به د زنده‌باد او مرده‌باد او شخصیت پرستی د مرض نه او د لیونتوب نه روزو نو مونږ به نه صرف دا چې د قوم خپل بچ کو مونږ به د ساک بحال کو بلکې مونږ به خپل هغه نسل چې هغه د دې بدتمیزۍ نه او د دې څیزونو نه ډېر زیات متاثره شوی دی هغه به هم بچ کو او زه تاسو خبره کوم اخر کې چې پاکستان چې دی کنه پاکستان کې ډېر صلاحیت دی او خلک هم ډېر د کار ان شاء الله د کرایسس نه موږ ډېر ضروري وبزو ان شاء الله ډېر مهرباني خدای دې وکړي چې داسې او شو موږ ټول بیا یو ځای کینو خپل کې خو وخت ورکو
وکیل یوسفزی صاحب تاسو ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د نن پروګرام وخت سره بالکل ختم دی. سبا به د خیر بیا نوي موضوع سره راځو. مونږ ټول خپل دعا کې یاد ساتئ. الله پامان.